مال ته زیریږو چې دا مال ډیر خسیس دی، مال ته مه زیریږئ، د مال ډیروالي ته مه زیریږئ. دا خسیس نه دی، مونږ هسې خوښو، هر سړی ورته رغبت کوي. ګورئ دې ته مه زیریږئ. ګورئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ ته مخامخ شو. دا مالدار صحابي دی. ورته وی ما انتظار کو ستا. دا صحابه راله او ته پکې نه وي. ډیر ټیم پس ما سره ډیره یره پیدا شول. نو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ ته وایي چې ته راښکاره شولې نو دا وجود دې خوله خوله کېدو، خوله و در باندې. یو ډیر ټیم پس راللی او چې راللی وجود دې ټول خوله خوله و. ما تا نه تپوس وکړو چې ته ولې ایسار وې؟ تا ما ته وی خوب کې چې د الله حبیبه زما سره مال ډیرو، نو زما سره د مال حساب شروع، زه د مال حساب ایثار کړی. ما سره د مال حساب کېده او دی سره خو د مال حساب نو، دی ځکه زر زر راله او ما سره مال ډیرو، نو زما سره د مال حساب شروع، د مال را سره حساب کېده. وی څنګه د سره حساب کو؟ وی حساب را سره داسې کېده چې ګټلې دې څنګه او خرچ کړی دې څنګه. دا حساب را سره شروع دی لیټ کړم. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ وی مال را سره ډیرو، د مال حساب شروع. څنګه حسابو؟ چې ګټلې دې څنګه دی او خرچ کړی دې څنګه دی. اسی چې دا مالداران دی کې الله را ټینګ کی چې ګټلې دې څنګه او خرچ کړی دې څنګه. ډیر احتیاط کوئ. علماونه بار بار تجارت باره کې د مسایلو تپوس کوه. د ګټلو مې دا طریقه وکنه، لاړم او بارګین کې خسنې شروع، جو پیسې خو جمع کړې، موټر سایکل مې پکې راوخت. آسان کار دی؟ دا بالکل ناجائز. ښه مثال کے طور پر دا خسنې او دا لاټري په شریعت کې نشته دی. هر کس په 3,000 روپۍ جمع کی ټیکټ بوالی، چې مثال کے طور پر 10 کسان دی جمع کړي نو 30,000 روپۍ شو. د موټر سایکل قیمت 30,000 دی. دا موټر سایکل چې خسنې د چا راوخوت هغه به هغه والی، هغه ته به موټر سایکل میلو شي او مالک ته 30,000 روپۍ. ا دې نورو چې دا 30 ورکړي، دا 3 ورکړي، دا چرته لاړې. 10 کسانو هر یو تن ټیکټ واغس په 3,000 روپۍ. موٹر سیکل قیمت تے 30,000 روپے. نو 30,000 روپے خو مالک ته میلو شوی، هغه موٹر سیکل یو تن ته ورکو. نو د دې یو دا 3,000 روپے چاته میلو شوی؟ هغه موٹر سیکل والا ته، ځکه هغه د 30,000 موٹر سیکل واغس. نو دې نه خو ته نو چې هغه 3 ورکړي وي هغه چرته لاړې. د هغې په بدله کې دې ته څه میلو شول؟ دا دغه یو کس ته موټر سایکل میلو شو. نو د دې نورو کسانو دا 27,000 روپۍ چې د یو کس ته میلو شوې چې دا موټر سایکل یې واغستو، نو د دې په بدله کې هغې له څه ورکړل؟ سود څه ته وایي؟ د سود تعریف هم زده کړی دی. سود وایي دی ته که نه چې زه پیسې تاله درکمه، 2 لکه درکم او بیا درنه 2,10,000 علم، نو دا 2 لکه خو زما حق و، نو دا 10,000 د څه علم؟ نو د چې د 30,000 موټر سایکل واغس، نو دا 3 خو د 2 روپۍ وي، نو دا 27 چې د واغستی. د دې په بدله کې د دې نورو خلقو له څه ورکړل؟ من این اکتسبه. کو الله تپوس وکړي چې څنګه دې ګټلې، د ګټلو طریقه دې څنګه وه، د ګټلو طریقه دې څنګه وه، او د خرچ کولو طریقه دې بیا څنګه وه، خرچ کو دې څنګه. وی دا الله حبیب زما سره دغه 2 حساب شروع، دغه 2 حسابونه جو په دې کې نښتې وم. نبی علیہ السلام ورته خوب بیانوي. ما داسې ولیدلې، هغه ډایرک په جړا شو. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله دومره وجړل. وی دا الله حبیبه زما بیګا د مصر نه چې مې کوم تجارت کړی دی، نو 100 اوښان راته پکې میلو شوي دي، او د الله حبیبه ته ګواشه چې دا 100 واړه اوښان د مدینې په فقیرانو تقسیم که، صدقه مې کړل. وی دا ولې؟ وی دا ځکه چې الله را سره حساب یسیر وکړي، چې الله را سره حساب یسیر وکړي، چې الله را سره آسان حساب وکړي. نو د دقې حساب نه یریږم
دا ته چې راته وایي ما ولیدل یو لیټ راللې نو دا 100 اوښان مې واله او دا په دې غریبانانو باندې تقسیم کا بیګا مې ګټلی دی او دا ټول په دې غریبانانو تقسیم کا چې الله را سره قیامت کې حساب یسیر وکړي. ښه چې مونځ کوئ وای اللهم حاسبني حسابا یسیرا، اللهم حاسبني حسابا یسیرا، یا الله زما سره آسان حساب وکړه، الله ما سره آسان حساب وکړه، ما سره حساب یسیر وکړه الله د قیامت په ورځ. دا دعا کوئ یا الله ما سره آسان حساب وکړه. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدا دعا ډیره غوښتله یا الله زما سره آسان حساب وکړه، یا الله ما سره حساب یسیر وکړه. دا دعا مې د امام الانبیاء د مبارک کی خلی نه ډیره اورېدلې وه. نو ما ترې نه یو ورځ تپوس وکړو د الله حبیبه دا حساب یسیر څه ته وایي؟ تو دعا کوي چې الله ما سره حساب یسیر وکړه، ما سره آسان حساب وکړه. نو دا حساب یسیر څه ته وایي؟ ما ته وی چې عایشې رضی الله تعالی عنها حساب یسیر دی ته وایي چې یو بنده راشي او عملنامه پیش وی دا عملنامه صرف دسی وکتل شي، عملنامه دسی وګوري او الله ورته وی دا واپس والا معاف مې کړې زه جنت ته. وی دې ته حسابي یسیر وي. عملنامه میلو شي صرف وکتل شي او بیا ولا دوباره ورکړي چې دا د عملنامه والا او زما معاف کړي جنت ته زه. وی دې ته حسابي یسیر وایي، دا حساب یسیر دی. او که نه عملنامه میلو شوله او د ده سره حساب شروع شو نو بیا به دا ګران حسابي نه وي چې عملنامه وله ورکې وایي چې معاف مې کړې زه. نو دعا کوئ اللهم حاسبني حسابا یسیرا، الله ما سره حساب وکړي، آسان حساب را سره وکړي چې عملنامه راله راکړي وایي زه معاف کړی مې، الله موږ سره داسې حساب وکړي. یو صحابي دعا غوښتله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیره خوښه شوله. صحابي وایي یا الله زه دې فری پیدا کړی ما، الله فری راله رزق راکوي، الله فری دې پیدا کړی ما فری رزق راکوي. وی الله فری مې وبخه که نه، فری دې پیدا کړی ما او فری رزق راکوي، یا الله داسې فری مې وبخه. دا څنګه چې دې فری پیدا کولم، دا څنګه چې دې فری رزق راکو الله داسې هسې بې څه مې وبخه. نو اعمال به کوو او الله ته به وایو چې الله هسې مې وبخه، زما اعمال د حساب قابل نه دي. ګورئ نبی علیہ السلام وایي چې چا سره حساب شروع شو بیا به معامله ګران دی، خو چې الله ورته وایي چې ومې بخلې زه. نو دقه حساب یسیر دی. دعا کوو چې الله زمونږ ته حساب یسیر را سره وکړه، آسان حساب را سره وکړه. نو خصوصا صاحب استطاعت او مالداران ډېرې صدقې ورکوئ، ډېرې صدقې ورکوئ چې حساب کېږي نو چې ډېرې م ورکړي نو الله به راله د هغې بدلې راکړي. چې کم مال دې ورکه په دنیا کې د الله په نوم د دې به د قیامت په ورځ تاله الله حساب درکوي، او چې کم دې پرېښودو نو د هغې به ته الله له حساب ورکوي. نو ډېره ګرانه معامله به الله دې مونږ ټولو ته اسانه کړي او الله دې زمونږ په زړه کې دا فکر پیدا کړي چې د الله مخې ته به ودرېدل غواړي، د الله مخې ته به حاضري وي او د الله په دربار کې به حاضري کېږي او د الله مخې ته به ودرېږو. بهر صورت زمونږ مسجد ته تبلیغي جماعت هم راغلی دی او تاسو ته علم هم دی چې تبلیغي اجتماع چونکې د څه علاقو هغه شروع ده اوس فی الحال، او زمونږ د علاقو اجتماع چې ده هغه غالبا را روان زیارت ورځ ده. شروع په ورځ به خلق تک کوي غالبا او د زیارت په ورځې نه به اجتماع شروع کیږي، را روانې شروع ورځې نه به تک کیږي. دا ډیر دا تبلیغي محنت دا په دنیا کې یو عالمی محنت دی. هلته چې سړی هغه ګڼه ویني، هغه حالات ویني، ټول په خوشي بیابان کې پراته، خپل ټینټونه یې لګولي، خپل روټۍ خوري، خپلې کپړې او خپل ټینټونه یې لګولي،
بې لالچ تلي او هلته ناسي شپه ورځ د الله ته دعاګانې کوي او الله ته اوازونه کوي دا ډېر لوی محنت دی دیني چې ټول په ټوله پکې حاضري وکړو حاضري ورته وکړو که نور هېڅ نه وي نو چې سړی په دومره لویه جمع کې وایي الله اکبر د دې نه بله غټه جمع خو به سړي ته په حرمینو کې نصیب کیږي چې سړی حج له لاړ شي یا عمرې له لاړ شي د دې پسې بله غټه جمع به تاسو دومره جمع نه لیدلي چې په لکونو خلق وایي الله اکبر چې د 5 لاک خلقو امام وی الله اکبر شاته پسې 15 لکه خلق وی چې الله اکبر او دغلته ته مونځ کې او بیا دعا وغواړې چې الله معاف مې کړه الله دې ځای ته راغلی یم پیسې خپلې دي ټینټونه مې خپل راوړي دي کرایه مې خپله ورکړې ده او الله دلته مې حاضري کړې ده کله پې باران راشي کله پې څوک د پاسه خپې کیدي مونږ خپله یو ځل لیمتلي باران راغی ټینټونو کې اوبه څومره مشکلاتو سره سامنا کیږي دا مشکلات ټول الله ییني او د دې به بدلي ورکوي نه ده معلومه اخیره ورځ هغې کې دعا کیږي په لکونو خلقو علما صلحا طلبا عوام سپین روبي دې ټولو داسې چې 6 لکه 7 لکه خلقو الله ته لاس نیولي او دعاګانې کوي نو دا ډېره قیمتي موقع ده ګورې دا ډېره موده پس بیا راځي ځکه وامه دا ډېره ښه موقع ده او ډېره موده پس راځي مال ته ګورئ هېڅ شي ته مه ګورئ په دې پیسې لګول دا د الله په دین لګول دي مال ته مه ګورئ چې دې کې ټول په ټوله باندې حاضري وکړو او دا تبلیغي جماعت چې راغلی دا جماعتونه یې خواره کړي دي نو دایم د دې اجتماع دپاره خواره کړي دي چې دا ګشتونه وکړي او دې اجتماع دپاره تیاری وکړي دې دپاره خلقو ته دعوت ورکوئ د نن نه څوک ته سره میلاویږي یاره داسې غټه اجتماع را روانه ده چې حاضري پکې وکړو الدال علی الخیر کفاعله